جی قدرمنو کتونکو تاسو خو په خیبر پښتونخوا کې یا د ملک په نور برخو کې امرسي د هر ځای مشهور دي او هر سړی دعوه کوي چې را زمونږ د دې ځای یا د دې سیمې امرسي چې کوم دی نو دا مشهور دي خو زمونږ د چکدرې د بازار خاص ځایونه دي د هغې امرسي هم د چا نه په مقابله کې کمې نه دي. نن به مونږ په دغې حواله باندې د هغه امرسو پخوونکو سره بیا چې کم خلک د دغې نه وړي د هغې سره او د هغې د چمګاونډ د هغه خلکو سره چې هغې دغه امرسي په استعمال کې راولي او پخی څو قسمه امرسي دلته پخیږي کومو ځایونو ته ځي په دغه کې چې کوم دی نو د ګوړې امرسي چې کوم دی دا ډېرې زیاتې مشهورې دي د چینو هم دي بې میوې هم دي د میوې هم دي. زما نوم ایوب خان دی، زه د چټپټ اوسېدونکی یم او تقریبا یو کال کېږي چې ما سره کاریګر لونخړ کاریګر دي او دا دکان ما کار شروع کړی دی. د ګوړې امرسي هم پخوو، دې کې میوې او د چینو امرسي هم پخوو، دې کې میوې او پلي هر څه میکس اچوو. 180 روپۍ ریټ چلو موږ بس خلک راځي لري زګین خلک راځي او امرسي وړي زموږ نه. دکان د امرسي ډېر مشهور دي، موږ په تاراش نه راځو او د امرسي وړو تاراش ته او دې دکان ته راغلی یم. ماشاءالله د امرسي بالکل صاف سوتره او ښې کوالټۍ والا دي. موږ د دونه مخکې به هم د لونخوړ او د یو چارسادي دغه ځای امرسي ډېرې زیاتې مشهورې وي. مخکې به م هغه اخېستې خو اوس دلته په خپل کلي کې دا ورور زاهد خان امرسي پخوي، اوس د ده نه خپل هغه ضرورتونه راپاکوو. زما نوم روح الامین دی، دلته کې چکدرې اوسېدونکی یم. هلته کې موږ د امرسو کار شروع کړی دی، تقریبا د 8 میاشتې وشولې. دلته کې موږ نه خوارې امرسي غونځاقي کجوره د هر څه پخوو. انشاءالله د خلکو د امید سره به ښه شی میلاوېږي. دلته کې ښه اعلی کوالټۍ والا شی میلاوېږي، څه غلط څه ممکن نه وي. ډېر لرې ځایونه دلته کې خلک راځي. دې ضلع چې دا څه کسان دي خو ټول دلته کې موږ ته راځي. زموږ امرسي انشاءالله دې ځای نه ملیشیا ته، کراچۍ ته، دوبۍ ته، دې ټول ځایونو ته ځي. دې ځای نه دلته د امرسو دا دوکانونه کولاو شوي دي، نو د دې د امرسي دغه لونخړ او دغه ځای نه باندې دي که نه، نو موږ راځو اوس د دې ځای نه هغه خپل امرسي او هغه چې څه ضرورت یې هغه د دې ځای نه وړو. باندې موږ کراچۍ ته پېښور ته زموږ داسې اشنا کسان چې په خاریو کې پاتې کېږي، نو موږ د دې ځای نه هغو له دا ډالۍ لېږو، د دې ځای نه راځو دغه ځای هغو ته دا لېږو. ما نوم اسرارالدین دی او دا مشهور امرسي دی ګوړه کې 50 تحصیل پر روډ باندې چکدرہ او ماشاءالله خلک یې ښې خوښوي. مخکې به خلک د لونخوړ نه راوړي، اوس الحمدلله دا چې چا وړي دي نو بیا د هغې دغه نه کوي، وایي دا ماشاءالله ډېرې مزدارې دي. نو څوک چې سعودي ته ځي، دوبۍ ته ځي، کراچۍ پنډۍ دا اورته، نو خلک یې خپل مېلمنو وړي دي، هم خپل غم خادۍ لپاره هم ډېر خلک راځي وړي. نو الحمدلله خلک یې ښې خوښوي او ریټ هم زموږ ښه مناسب ریټ او تازه شی پخېږي او ریټ هم 180 نن سبا چلیږي او د وخت مناسب د وخت خبره کجورې غونځاخې زموږ سره یو شی د خواري بسکټ یو شی مخکې خو چې تقریبا 120 نه شروع شوي ده او د هغې نه پس دا تقریبا 180 ته ورسېده. مزید هم ورسره کېدای شي لا ګرانې شي ځکه چې دا ګراني ډېره زیاته راځي. دا امرسه ښه مشهوره امرسه ده او د ډېر ځایونو ته رسي. موږ یې سعودي ته هم لیږو، ډېر ځایونه کراچۍ ته هم لیږو او ښه مشهوره امرسه ده. زمان عالمګیر نوم دی او موږ دلته چې د 14 کالونو د امرسو کار کوو. مخکې به خلک لونخړ ته، اوس دا 12 کاله وشو دلته خلک راځي او دا ډېرې خوندورې ډالۍ دي. کور خورلڼې راشي هغه هم کور ته وړي او دلته سعودي ته چې کوم خلک ځي، سعودي ته، دوبۍ ته او هر ملک ته، نو ډېر په شوق باندې دا خلک مسافرو له وړي. او تاسو ته درخواست دی چې بای چکدرې ته راشئ، نو تحصیل په روډ باندې د امرسو اسرارالدین چاچا اسرارالدین مشهور امرسي ګوړه کې 50 او دلته کې زموږ په چکدرې کې دلته امرسي خرڅېږي. تاسو ټول دا پیغام دی چې د خور لور کویدنې یا نکاح نو امرسو له دلته راځئ. ډېره ښایسته امرسي دي، مشهورې. د کوزدر چکدرې د ګوړې امرسي دي، مشهورې دي او تاسو کتل چې هغه د کراچۍ، سعودي عرب، دوبۍ او د دې نه علاوه چې کوم دلته غم خادۍ دي، ودونه دي او خوند خورلنې دي، نو خلک چې کوم دغه امرسو له راځي او د علاقې خلک هم راځي او دغه وړي د ځان سره یو کاروبار دی روان دی. ګو کې چې دا اوله د نورو ځایونو مشهورې وي خو دا هغه ځایونه اوس دلته شروع شوي دي او تقریبا هغه څیز چې کوم دی نو هغه دلته میلاویږي او خلکو ته په اسانه میلاویږي. نو د هغه هم تاسو کتل چې چکدرې د بازار دغه امرسي چې کوم دی دا مشهورې امرسي وي.